بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، نن په دې ویډیو کې به مونږ خبرې کوو د هغې مریضانو پرهیز لپاره چاله چې ګیز جوړیږي یا چاله چې معده کې ډوډۍ خوري، هغې نه پس هغې خېټه وپړسېږي، هغوی وایي چې زموږ ګیز زیات جوړیږي یا زموږ خپل چرندام اودس نشو ساتلی. نو هغې دپاره به مونږ زه دا ویډیو کوم چې خوراک کې کوم څیزونه دي چې هغې خوراک څیزونو باندې هغه منې کړي، نو دوی د ګیس مسله به حل شي، او کوم داسې څیزونه دي چې هغه دې خوړې شي او څه مسله ورته نه جوړیږي. نو ناظرین، څنګه چې ما وویل چې نن به زموږ په بلوټینګ باندې خبرې کوو چې د بلوټینګ مریض ته څه پرهیز پکار دی. بلوټینګ د یو بیماری حصہ ده چې هغې ته مونږ IBS یا اریټیبل باول سنډروم وایو. دا بیماری چې کومه ده دا د کولمو بیماری ده. دا مونږ چې کله ډوډۍ خورو دا د خوراک نلی ده، دا به معده د معدې ته راشي، دې نه پس وړې کولمې شروع کېږي. د وړې کولمې یا چوټیان ورته وایي، سمال انټسټاین پنګرزیک ورته وایي. د دې درې پارټس دي. لومړنی پارټس د ډیوډینم وایي، دویم پارټ د دویم حصې ته چې دی چې کوم دغه لږه ګرین بلو کې دا دې ته جیجونم وایي، او آخري حصې ته ایلیم وایي چې دا لږ ګرین شوی ده. دې نه پس چې دی بړي یان ته غټه کولمه شروع کېږي چې هغې ته کولون وایي. او دا دې ځای نه واله د چوټیان شروع کېدو نه واله تر بړیان پورې چې کوم ځای د فضلا یا سټوز یا بار د بدن نه بهر وځي، د دې که موږ دا کولمه د سیده کم از کم شپږ نه واخله 8-9 میټره پورې اوږده کولمه ده، خو دا په خېټه کې تاو راتاو پرته وي. په دې تصویر کې دا لږ دا غټه کولمه موږ بیله کړې ده چې دې کې دا ګوره دا کولون دی، دې ته اسنډینګ کولون وایي. دا به داسې سیده پروت وي، دا به ډسنډینګ کولون دی. نو دا یو فریم غوندې دی او منځ کې د دې وړه کولمه پرته وي. دا لږ بیا د دې نوره تشریح درته شوې ده چې تاسو پرې سم پوه شئ. دا غټه کولمه ده او منځ کې د وړه کولمه پرته ده. نو IBS اریټیبل باول سنډروم چې دی دا د کولمو بیماری ده چې کله کولمو کې څه نوره څه مسله نه وي، زخم پکې نه وي، څه جراثیم پکې نه وي، څه ټب پکې نه وي، څه کینسر وغیره پکې نه وي، نور څه داسې مسله نه وي، او مریض ته شکایات وي، مریض ته تکلیف وي چې کله هغه ډوډۍ وخوري هغه خېټه وپړسېږي، خېټه کې درد راځي، پوره ډوډۍ خوړی نشي، د هغه خېټه کله خراب شي، کله سخته شي، کله چا مدامي خراب وي، چا مدامي قبض وي، چا چې دی بدلیږي قبض او دستونو کې بدلیږي را بدلیږي. نو دا ټول ته اریټیبل باول سنډروم وایي. او دې زیاتره تعلق چې دی ټینشن سره دی، ډیپریشن سره دی، د دماغ بوج سره دی، د سټرس سره دی. دا مونږ کتلی دا چې دې کسانو ته عموما سټرس وي. ما څنګه تاسو ته وایي چې اریټیبل باول سنډروم چې دی د دې چې کوم علامات دي، یو خدا دی چې دې مریض ته قبض جوړې دي شي، د دې مریض ته دستونه جوړې دي شي، بل دا دی چې دې په خېټه کې درد راځي او کولمې چې دي وپړسېږي. او من دا مریضان مونږ ته وایي چې زموږ ته داسې لګي چې چا زموږ کولمو کې هوا چولې ده، څنګه چې دا غباره چې دی هغې ته هوا واچي یا ټایر ته هوا واچي وپړسېږي، داسې زموږ خېټه وپړسېږي. او واقعي د هغوی خېټه خره پړسېدلې وي، خوراک یې نه کړی خو پړسېدلې وي، په خوراک کې هغه ډېره زیاته وپړسېږي. نو نن به په دې ویډیو کې مونږ ګورو چې داسې کسانو ته خوراک کې څه پرهیز پکار دی او څه څیزونه دي چې هغه دوی خوړی شي. نو نن به مونږ د دې IBS د بلوټینګ په حصہ باندې ډسکشن کوو. په بلې ویډیوز کې به بیا په قبض او په دستونو باندې په نورو ویډیوز کې کوو. نو ګورو چې کوم مریض ته چې بلوټینګ کیږي، چې کوم مریض ته چې دی هغه خېټه وپړسېږي، هغه ته پرهیز کې څنګه خبرې پکار دي. زه عموما چې کله په پرهیز خبرې کوم نو زه د اشارې د ټرافیک اشارې سیګنل مثال ورکوم چې بره په ریډ لایټ دی، بیا پکې یلو یا زیړ دی او بیا ګرین دی. ریډ هغه ټول هغه سيزونه ته وایي چې کوم باندې موږ ورته چې تاسو به دا سيزونه نه خورئ، او یلو هغه چې تاسو خورئ شي خو کم به خورئ، او ګرین چې څنګه تاسو خوخي. نو دا ګورو چې د ریډ کوم سيزونه دي چې هغه دا مریضان دي نه خوري چې دی بلوټینګ نه خرابېږي. نو ټول لړمنې چې کوم دی هغه کې خو د فاست فود دی چې هغه کې دا پیزا دا برګر دی، د نور سرکړي سيزونه دي. نو دا سيزونه چې دی دا بلوټینګ کول شي، ګیس جوړول شي، نو د دینه پرهیز پکار دی. دین نه علاوه چې نور سيزونه چې کوم نه پرهیز پکار دی هغه کې شامل دي کافي، کیفین، ګوبي، چای هغه کلاو ګوبي دی، پول ګوبي دی یا بند ګوبي دی. دا دواړو نه چې دی ګیس جوړیږي، نو دا خوړل نه دي پکار. دین نه علاوه برکولی دام چې دی خوړل نه دي پکار. دین هم چې دی ګیس جوړیږي. بیا چقندر د دینه ګیس جوړیږي. دین نه علاوه اوګه، لہسن، گارلک د دینه ګیس جوړیږي. بیا پیاز استعمال کم نه کم پکار دی. داسې
مشروم کمبیز چې څوک خوري هغه استعمال کم نه کم پکار دی. دا های چیک په ښه ډپارټمنټس کې ډپارټمنټل سټورز کې ملاویږي او په لوی ښارونو کې په خپلو کې هم دا ملاویږي. نو د دې نه پرهیز پکار دی. د دې علاوه سنو پیز د دې نه پرهیز پکار دی. دا ګیز جوړي. برسل سپراوټس دا ګیز جوړي. اسپریګس یا موسلی سفید چې دی دا ګیز جوړي. د دې نه پرهیز پکار دی. د دې علاوه کرا شو موږ د خشک میوجات ته، نو د خشک میوجات هم ګیز جوړول شي او کټه پرسول شي. نه دینه هم پرهیز پکار دی. دې سره سره چې دی د کشمش نه د وچ مویزانو نه پرهیز پکار دی. سوربیټال دا داسې چینی په شان کیمیکل دی چې چینی هو د شوګر مریضان زیات استعمالي یا د شوګر فری دوايانو کې شوګر فری خوراک استعمالي خوراک سيزونو کې د دین هم پرهیز پکار دی. دام ګیز جوړي. داسې فرکټوز چې کوم په میوو کې دی هغه میوونه پرهیز پکار دی. داسې بیګلز چې دی دا د مارکیټ کې ملاويږي دي کې ګیز د دینم جوړیږي. نو دین هم پرهیز پکار دی. دین علاوه دالونه، چنا، لوبیا د چې څومره د سيزونه دي د دین هم پرهیز پکار دی. ځکه دام چې دی ګیز جوړي. چولې دا ګیز لپاره بدنامي دي. کافي ګیز جوړي. دا چې دي څه کسان چې دي هغه غنم نشي برداشت کولی او راي هغه نشي برداشت کولی. دین علاوه چې کوم څنګه وی لوبیا مختلف قسم لوبیا دي، تور دا سپین دی دا سور دی، د دین هم پرهیز پکار دی. دام چې دی ګیز جوړول شي او دا سيزونه دي سره سره چې دی دالونه مختلف دالونه چې دي یا دین هم پرهیز پکار دی. ځکه دام چې دی ګیز جوړي. سویابین دا هم ګیز جوړي. دین علاوه څه کسان داسي چې هغه د غوا په هغه ته بده راځي هغه کې لیکټوز نو دا هم ګیز جوړول شي. دا بندل غواړي. داسې چې دی ماسته دا ګیز جوړول شي. نو کچا کې دا ګیز جوړي نو دا ماسته نه خوري. داسې څه کسان چې هغه ته پوډینګ نه او د کسټرډ نه ګیز جوړیږي نو دا هغه نه خوري. هغه ته پکار د چې دا منی کې څه کسان ته آیسکریم نه ګیز جوړیږي نو هغه پکار د چې هغه سامان نه کی. داسې مختلف قسم چې کوم پنیر دی چیز دی هغه هم چا کې ګیز جوړي بلکې زیات تر کسانو کې جوړي. هغه ته پکار د چې دا نو خوري. هغه کې کوټیج چیز دی، ریکوټه چیز دی او بل چې دی میسکارفون چیز دی. دا په ډپارټمنټل سټورز کې ملاويږي او عام ملاويږي. نو دینه پرهیز پکار دی. اوس ناظرین هغه سيزونه یا خوراک سيزونه چې تاسو خوړې شئ ولګي کم خورئ. ځکه که زیاتوي نو بیا ګیز جوړېدی شي خو پوره منی نه دي. د کې چې دی سیب شامل دی، د کې ناشپاتې شامل ده، د کې نیکټرین شامل دی، د کې چې دی د اړو پیچز شامل دي. د نیکټرینز او پیچز کې فرق شفتالان کې فرق دا دی چې د نیکټرینز چې دی دا د دې بر سرمن چې دا بالکل شاین کوي، چمک وي او سموث وي همواري. جبکې دا شفتالان چې دی د دې چې کوم بره د بره سرمن دا هغه باندې لګ وړو کړي کې بور وي او دومره شاین نه کوي. دا پکې فرق دی. خوبانی خرمانه د دینه پر دا خړې شي خو کم خره. داسې چریز چې دی هغه کم خوراک پکار دي. انبونه کم خوراک پکار دي ځکه چې دین هم ګیز جوړې دي شي. خربوزین هم ګیز جوړې دي شي. بلیک بیریز هم ګیز جوړې دي شي. والو بخارا پلمز چې کوم دي دین هم ګیز جوړې دي شي. نو دا هم لږ کم پکار دي. بالکل منی نه دي ولګ کم پکار دي. بیا راځي خوراک هغه سيزونه چې کوم تاسو د حسبې خواهش وړې شي نو هغه کې د عام زمو خوراک چې کوم سيزونه دي گازره سم مثلا نه کې باتینګن، هغه گرین بینز، هغه کې د پینټا کدو دي یا تورې دي یا د سنتری دا یا بلو بیریز دي، چیریز دي یا انګور دي. دا ټول سيزونه چې دي تاسو خوړې شي او چې څومره تاسو ضرور غواړئ دي کې مثلا نه کېږي. دا سریجونه ګیس نه جوړیږي. تاسو خوړې شي پینو د وریجو قسم دی هغه نه جوړیږي ګیس. تاسو خوړې شي انډه باندې هغه باندې تاسو باندې پرهیز نشته دی. دا هر قسم وخه خوړې شي هغه نه ګیس نه جوړیږي. چاته کټه وخه نه جوړیږي خو عموما دا نه جوړیږي. تاسو ته مثلا نشته تاسو خوړې شي. دا چې کلم تاسو پیس کوئ نو کوشش کوئ چې چاته ګیس جوړیږي هغه د لیکټوز فری ملک استعمالي نو هغه نه ګیس نه جوړیږي. ځکه چاته چې د لیکټوز ډیفیشنسي وي هغه بدن کې لیکټوز انزایم نه وي نو هغه ته ګیس جوړیږي. نو کدا څه کسان وي هغه د ګیس د لیکټوز فری په استعمالي نو بیا به ولته دا مسله نه جوړیږي. نو ناظرین نن په دې ویډیو کې موږ دا ډسکشن وکړو چې چاله چې ګیس جوړیږي چا خېټه چې اوپر سیږي د خوراک نه پس یا اسه هم نو دا غي ته کوم سيزونه مکمل منی دي او کوم داسې سيزونه دي چې هغه دي خړې شي خو کم خړې شي او څه داسې سيزونه دي چې هغه د پورا څومره دوی خواهشي دومره د دې خوري. نو امید دی چې دې ویډیو په ذریعہ باندې تاسو ته
لږ دا معلومات شي وي او لږ به تاسو خپل خوراک د مطابق لږ بدل کې چینج وکړئ چې تاسو ته د ګیس مسله حل شي. خو چې ډاکټر تاسو ته کوم دوايانې لیکلي دي هغه دوايانې خو تاسو به نه بندوئ. یو خو دا خبره، بل دا خبره چې تاسو لوږه ساتئ، پوره خېټه مه مړوئ. او دویم دا دی چې خوراک نه پس لازمن لږ واک کوئ، بلکې واک خو د خپل روټین د ورځې حساب ایسه جوړه کړئ ځکه چې دې سره ګیس مسلې کافي کمیږي. نو انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو یو بل بیمارۍ او د هغې پرې سره تر هغې وخت پورې تاسو اجازت غواړم. خداحافظ.